او چې د دغه نه هر څوک تللی دی بیا ټول عمر د اقتدار نه لوېدلی دی. تاسو دا وایئ چې نن دا ډایرکټ خبره ته روغی او دا کومه خبره وه؟ اصل داسې وه چې د میژ چا سره وعده وکړله ویلې چې هغه خلک په خپل منځ کښې لنجا شول سره چې چا د میژ په سر باندې غیرات وکړ هغه سره وغولل او میژ ورته چې انشاءالله تعالی میژ چې کومه وعده تاسو سره وکړي هغه وعدو میژ که تو چې څرنګه د خپلې وعدې پالنه وکړه میژو ته داسې دغه وعدې پالنه کړي. ملګریې نن چې کوم دلته سیاسي اتحاد هم شته د هغه هم شکریه ادا کوي. لکه دوسته چې پاته شته چې د پاکستان ریاست دغه ریاست همیشه د پوره د مذهب نه کاروبار جوړ کړی دی. د مذهب په نومه باندې د جهاد باندې پښتانه د دې سره قربانۍ کړې دي. هغه که د ریس په خلاف جنګولی دی، هغه ته که هندوستان په خلاف جنګولی دی، هغه ته که امریکې په خلاف جنګولی دی، یا یې پښتون په خپل منځ کې یو په بل مړ کړی دی. ده ورته ویلي دي چې دا جهاد دی. اوس د اسلام هیرو یې، خو حقیقت کې چې د هغه نومه باندې دغه استعمال کړي وي خپله ګټه یې واخیستېدو. نن داسې په کشمیر کې د کشمیریانو سره هندوستان فوج نه کو، نن داسې په بله یوه اداره ملک کې یوې سره خپل فوج د خپل خلکو سره داسې نه دي کړي که دغه ریاست دغه فوج چې دلته د مصر کو. خبرې مې سپټې نه شوې پوتې چې به ویل چې پلونکی د مو دشمن دی، خو پلونکي پسې زر ننوتلی یو، پلونکی داسې کو دا میږ ولیدل چې پلونکی یو دی دا زیای پلور دي، دا په یوه په بل نه تېرېږي. څوک دی زه یې نه پېژانده، د موږ کلیوال دی زه یې نه پېژانده چې څوک دی څرنګه کړي دي تو نه پېژانده چې هغې سپره تو ترمون لینځه نه درځي پاکستان فوجه او ترڅې مو ته د جهاد ترکیب راس کوي. په مو باندې پښتین ورور ویشنې څوک په دا جنګ کې څوک مړه شول؟ هغه خلک مړ شو چې چا ورته وایي چې زه په وطن کښې جنګ نه غواړم، چا ورته وایي چې زه په وطن کښې فسود نه غواړم، چا ورته وایي چې دا جنګ یې مې وطن نه لرې که. هغه څوک د طالب په نومه مړ که، څوک یې د امریکې په نومه مړ که، څوک یې د فوج د دسیسې په نومه مړ که، چا وایي چې ډرون ته کالي نه اچوي، چا وویله چې دا د افغانستان ته پوره چار کو. تباه څوک شه پکښې تو خو د لاهور مارکیټونه جوړ شول، تو خو د فیصل آباد کارخانې چالو شوې. پښتین چې 15 لکه روپۍ په خپل وطن کښې مینه کوي، 15 لکه روپۍ دی په وطن کښې نه لګوي، ویلې چې دته یقین نشته، دته دا پته لګي چې مو وطن د جنګ نه نه دی خلوص، دا یې لګوي، دا یې په پنجاب کښې ښخوي، هغه روپۍ په پنجاب کښې ښخوي. یاد مو پلور دی که ورور دی یا ټول عمر په دوبۍ کښې تېر کړی دی، په سفر کښې تېر کړی دی، یا په کراچۍ کښې تېر کړی دی، یا په لاهور کښې تېر کړی دی. د مو وطن خو تو لیکه کړی دی، د مو وطن خو تو برباد کړی دی، د مو وطن خو تو لوټ کړی دی. نور دې څه وکړل؟ یوړه دې وباوله، کورونه دې ړنګ کړل، لوټ دې کړل، بیا دې وچرو شه، بیا دې وچرو شه، بیا دې په اعتبار کښې وروستله، بیا مې چې څه مزدیره کړې وه، څه مې ګاټه وټه کړې وه، څه خوند یې څه زنانې چې کیک په سره په یو یا په چرګه باندې سره ځان کړې وي، ته تور مخیار نه ننوتې، د لاندې پتمنه سره نه ننوتې، هغه دې صندوقونه یوړل. زه یوه خبره درته کوم، میر شکیل جرنل ته یایي
چې ته پردی نه یې ته خټاک یې په دوه قدمه کښې په کاره کښر سره پروت یې که وایې چې د خلق امر مړون تر ویر وي په خدای مې دا قسم وي چې هغه مړو هغه شهیدونو خور زړوي او د تو زامنو په بهر دنیو کښې سبق یایي قسم دو ون سره ویني چې بېواسه یي یار مې نشته کیم طرف ته قدم بوخله هر طرف ته د وول دی هر طرف ته بلودو خو په انتقام یې پوهیږي د وزیرستان انتقام ته نه برطانیه ته هم شوی دو نه روس ته هم شوی دی نه هندوستان ته هم شوی دی په قسم مې لو درته وکړه چې دا پنجپای خو په پکي به نه یوسي ملګری نن درته وایي چې دی د تو سره کښېني درته وایي چې زه هم پښتون یم زه هم پښتین یم دی په قسم سره د دی دا محسوس نه کو چې دا ظلم زیاتی نه کېږي قسم د دی وکړو چې دا خلک چې دی په سر ننوتلی و د کورونه یې لوټ کړل کورونه تباه کړل خو په ده خاطر ننوتلی و چې زه امن راولم د ده د وتلو سره امن زیات شو که تباه شو مړي زیات شول که کم شول کورونه لوټ شول که باد شول د هر وخت چې ته ننوتل د جنوزي سره مخامخ شوی یو ته چې پښتین افسر وې ته ځون ته پښتین ویې په فوج کښې یې دا ظلم نن په مامتیر کښې نه دی راوړ تو ته پته نه لګي چې چا څوک و څوک یې نه کو ته بیا چې په دا خړګي کوم بنې ریپ کې په دا خړګي کوم بنې والټه کول کې یو اس د زنانه سره زار یو سه یو کورې دروازې مو ته کې مگر یو خبره درته کوم مړیږي خو قسم دو که په دایسي کې پوته شوې قسم ده که په بېشمستوب کښې پوته شوې قسم یې درته وکړه که په سول کښې پوته شوې قسم ده چې د ده په پښې کښې که پوته شوې ورپرېوځه بیا ورپوته شوې یوال یار ځون ته درته پاشه کې یوال یار ځون ته درته پاشه کې د غیرت لار درته پاشه کې ټیک شوه میژو دا هم نه کي چې میژ دا وایي چې هر څه دا وشي هم میژ په دې ته نه خو سرټیټي ونه کي دا خوره د میژ مور دو دا خوره د میژ مور دو مور میش په تکلیف کښې نشي کتلی مور میش په بیماري کښې نشي کتلی میژ مور د بل چا په قبضه کښې نشي کتلی میژ خپله مور د بل چا په بېعزتي کښې نشي کتلی چې بېعزته کوي یې نه میژ دا سمول کي دا مینات کي چې محمد خیل قوم چې کومو مطالبات دي دا د ومنلی شي ده نجایزه کونه نجایزه نه یمی خال په نجایزه کښې نه دی پښتو په روایات په اصول کښې در سره څه مړي هدر بخشي خو د نفرت په نظر باندې ما ورته کسه د وزیرستان خلک په ځون باندې ظلم برداشت کوي تکلیف برداشت کوي خو پریود نه کو یوې سفر وزیرستان خلک پریود نه دی کړی سری نه دی وایي چې دا څه کېږي خو ظالم یې په ټارګټ کړی دی چې دا تکې او بیا دا یې وایو دا اوس ورته چې که څرنګه چې د دغه خلک د ظلم برداشت ته چې ظلم څوک ته کو دغه خلک بیا انتقام ډېر سخت انتقام دی بیا د پتواني نه کوټې وي په جملې کښې ونه خلاصېږي ملګریه زه د توسې ډېره زیاته شکریه ادا کوم خدای وایو دا اوس ورته مطالبه دا درنه مطالبه دغسې جایزه ونیسئ انشاءالله تعالی میش فیصله کړې دو نارت وزیرستان ته میش ډېر غټ پروګرام ورکوي ښه پروګرام ورکوي میش ټول محسن دی منظور دی دغه ټوله دا فیصله کړې دو جلسو کې ښه پروګرام ورکوي
او کلی په کلی بونو کمپین کی کور په کور توداری چوک په چوک توداری دکاندور توداری ملا توداری جماعت توداری مدرسه توداری عام خاص خلک توداری دا ورته یایي چې میژ نن غلي په دا میدون باندې ویروړي د دغه ظالم او جابر په خلاف باندې چې د ټول عمر ظلم کړی دی په ظلم باندې پیسې ګټلې دي په ظلم باندې ډالر ګټلې دي او دغه په دا باندې خو متفق یې انشاءالله تعالی مونږ کاوال درته وویل چې میشته چې چا معاملې قرباني کړي دوی اکثره هم میشته په 400 پته لګېدلې وي چې ځینې افسرون وي هغه ورته وایي چې موږ وعده ورسره کړې ده خامخا رسوي کنې هغه ځینې ویل چې نه داسې نه وي نو زه د توسې ټولو نه اجازات غواړم ټیک شوه انشاءالله تعالی توسې دغسې ودرېږئ قسم دو چې غیرات نه دی غیرات الله خوښ کړی دی دا نن چې توس دلته په عزت باندې یې دا ټول وزیرستان توس ته په فکر باندې دی ټوله دنیا ته په فکر باندې دو ټول پښتینو بلار درته دریمي ټول پښتینو درته دریمي ټول ته درسره کېني خدای وایو دا وسوتې چې هر څوک د وطن د خور سره غداري کو هغه کالي ویلې نه وي چې هر څوک د وطن او د خور سره غداري کو هغه علي نه وي ویلې نه وي په څه په مغزي باندې وایي چې سر یې ورا راځي نو زه که توسې ټوله دې باندې ډېره شکریا ادا کوم او انشاءالله تعالی که توسې ټوله یو جهان مننه شکریا ادا کوم زه جنازه ته روان یم رئیس خان حاجي شهید کړی دی نو اته ورسره رسېدونکی یم زه د توسې ټولې ډېره شکریا د مشرو کتو خبرې کوم